قادیانان ته مې ویلي قادیانان قاضي یوسف یو د دوی لوی پنډتو د مردانو هغه ته مې خبره 1,40,000 پیغمبران ما منلی دي نو زما څه کور ورانیږي که دا یو پکې ستاسو مو منم ما کور خو نه ورانیږي 1,40,000 کې که زه یو مرزا غلام احمد مو منم زما کور نه ورانیږي خو ما ته ثابته خو که چې دا پیغمبر دی که نه ویل ولې پیغمبر نه دی ما ورته ویلې پیغمبر ښځی که نري په دې مې پوهېږم ویل پیغمبر نری مال خزه خو نه پیغمبر کیږي کنه ویل نه مال د په کتاب کې شته نوح کې لیکلي دي چې زناستم زما حیز شو د پخپل لیکلي دي خلیفہ ورته چې حضرت څنګه رنگ حیز دی ویل چپ اوس حمل شو ویل لس میاشتې زه حاملم لس میاشتې پس ما ته دردونه شروع شو او باروتم د قجور ناستم زور میں کولو نو مرزا بشیر الدین پیدا شو نو خزا پیغمبر کیږي نه سړی بلاردیږي او لنګیږي نه ټیک شو ما ته دا ثابته کړه چې دا پیغمبر دی ټول نه سر کې منم ټیک خبره ده مونږ خو په بیړه نه ورکی منم ما ته چې ته ذاتیات تلاړې مال ذاتیات نه دي قاضي سے خبره صفا ده مجلس خراب شو د بارډر بند د معززینو ودونو کې بند راشي بند دا د معززینو ډمان دي او د غریبانو واده کې ډولکې ملکې چرته پیدا کړي دا د غي ډمان یې وګورئ د غریبانو واده کې چرته کوسډه بډه ملاولي او د معززینو واده کې لاهور نه یا ټینا اعلی ډمه راوړي ا معززه ډمای ځکه چې معززینو ته غړي هغه ورځ پینټر کان کې ټول وزیران ورته ناستو کومې ډمې ورته غړي دي اومنه دا شرمېدلی پایو بیا کې اومنه بیا پینټر کان کې هغه شپه شوي چا کړي انټرکان کې د ټي ډمې ګډېدل او د ملک سربراه ورته کېناستل روا دي او مونږ چرته نوتیا کې د خروالا واده دی او یو کوساډه به راوستې وه او پکې صاحب ډزو شو پولیس راشه ډز شوی دی الا ډز شوی دی چالان شي کچرو ته 15 کاله د هغه کیس بیا نه ختمېږي تا ولې ډمه ګډوله پولیس نه د اجازت اخیستی و انټر کانټیننټل کې چې ډمې ګډېږي تا نه اجازت اخیستی یو ملاو د زوی میر جمال نامه وه نور جمال هلکانو سره چرته ښکار ته تلی و نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هلکانو ورته ویل چې بھئی गिदड़ मुर्दार है هغه ویل چې کون آنکھنے کے مردار ہے میں مولوی دا پتا میرے پیو نے کیا کہ गिदड़ حلال ہے چرال پلار ته وی چې میاں جی गिदड़ حلال ہے نہیں مردار ہے وی نور جمال آنکھنے کے गिदड़ حلال ہے دا استاد وی نور جمال وی چې गिदड़ حلال ہے ویل نور جمال آنکھنے تو پھر ٹھہرو میں کتاب دیکھاں کتاب راغستے دے چې کتاب راغستے هغه لکانو ته میاں سنو میاں کتاب وچ لکھے کہ جتھے میاں نور جمال गिदड़ شجڑ سب حلال وی دی کتاب کی لکلی چې نور جمال چرته یلته गिदड़انم روا دي نو دا نور جمالان کے انٹرکان کی التا ڈزم روا دي کدا معتبرو ڈزی او په یونیورسٹی روڈ باندې کلاشن کوپی چلیگی او یو ڈراری روا دي
او که د غریب په ځای کې ډزو شو ناروا دی هغه باندې پرچه چاکی. قانون خو بار چا لپاره یوي کنه. قانون کې خو به دا فرق نه چې دا امیر دی او دا غریب دی، دا مولا دی یا دا غیر مولا دی، دا سید دی یا دا نعم قانون چې وی هغه بار چا لپاره یوي. مولانا صاحب تاسو ته حضرت عمر د اسلام خبره کوله. دا حضرت عمر باغ کې ناشته کمیس ټاکای ګنډي. نن د پاکستان بیړه ولې تباہ ده؟ بیړه ولې تباہ ده؟ غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي چې ستا یو بچی د ملک کروڑونه روپے قرضدار دی. دا امریکا زمونږ ماما چې دی، په دې ماما زمونږ په ملا کې چې کومې نطفې دي او تینا بنوسی او کروسی او کودی او پردی پیدا کیږي، اب هم لکونه روپے قرضداري د امریکې. ته خو ګاڼې، تاسو حیثیت نشته. تاسو خیال راغی غیر ضروری اخراجات ستا په ملک کې دومره دي چې ته مجبور یې غلا بم کې، رشوت بم مالې، سړی بم وجنې، کور بم لوټ کې، دکان بم وای. لرې مزه ما 22 کاله په دې صدر کې تیر کړي دي. دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده. دا نوتیه زما کور کلی دی، دا جوختو سری 40 کاله د پاکستانو شو چې هندوان تلی دي، هندوی او سیکڼای تلی دي او دا غي دا پرکټای پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د خزو سودا ختمه نشوه. هر ورځ دا سودا لذي شاپینګ کوي. په دې دکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم، دا جامې چې وینځي په صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا معنی کې کوفه ده، اګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې ایکې پاوې بل دکان ایکې پاوې ټول ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی. ټول ورځ په دې ملک دا حالت لګېدلی. وظالمانو د خدای قهر به در باندې راشي، عذاب به در باندې راشي. والله العظیم یا د توربلې بند به در باندې روشلیږي، تباه به شي، یا به د ورسک بند در باندې روشلیږي، تباه به شي، یا د روس عذاب که په دې غره راواوړېدو نو په کراچۍ کې به ساه اخلي. او تاسو به د ځان دا منډې وګورئ بیا چې کوم خوا به منډې وهئ. دلته د نوتیې په سړک هم ځان نه ډبنګي جوړ کړي دي که نه. او که یو غړم بوشو ته به وګورئ چې کومې سوړې پناه کوې ته. که یو غړم بوشو تباه به شئ. خدای ته وګورئ، ښځې کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځانونه کنټرول کوي. غیر ضروری اخراجات چې دي ختم کوي. ملک نن د قهر او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دیکھو وګورئ سدسم پیر زیارت ته زه کله کله ځم. زما د ژوندونه دا مړي خوښ دي، ادیره شهر خاموشان دی چې ورشه تم پکې چپ کېنې دی ژوندو سره چې کېنې خو څه غول خوري ورکوی. هلته چرسیان ډېر ناست دي، چرسیان. مونږ به بانګ ووې نو چرسیانو به غزلې ویلې، چپ کوئ بانګې رابله مونځ ته. زما به ډېر دا چرسیان چې دي دا لږ داسې بت پرست زیات دي. لاس ماس به هم زما سپ را سپ کو. ما نے یو ورځ تپوس کی چې جی یہ چرس کس طرح ہے چرس. اس ماڑ کے خیالوں کو چکا ڈائریکٹ گزار پہ کیا کنا ڈائریکٹ دا تختی بیا مستم ناراضی خراشت سا حکمت عملی ور سراو. ما اور تیل چرس چھوڑی نہ گلانو تسی کہندے ہو فقیری بوٹا ہے بس چھوڑ تسی کہندے ہو میں نہیں کہنا تسی کہندے ہو فقیری دا چرس
عالمی قربان تیرے جد تو بیا زمالا سونا سب کڑا اور آگا زما قدر نورم زیاد شو ددری جمعی چه تیرے شوے لکه می خیالو کو چې داس چرسیان خود په قهر اخته کړی دي دی دا پوی دی چې دا مولانا سے مونږ له فتوا راکا چې چرس فقیری بوټی دی او دا روا دي سکیه دی سره څه چل پکار منځ شو مازیګر مال بھائی نماز ہو گئی تو تسی جانا نہیں اچھا جی کہنا ماں راتی میں کتاب دیکھنا ہے تو ایک مسئلے پھنس گیا ہوں وہ مسئلہ توانے حل کرنا ہے وہ تعلق توانے نال ہے ماتو جی توبہ استغفار تسی عالم ہو تسی بزرگ ہو اسی مسئلے کے نہ مسئلہ جی نہیں گا کتاب دا وہ تعلق توانے نال مالک معشوق ہے معشوق اور اس معشوق دے دو عاشقن معشوق ایک عاشق معشوق کو پیجنے وہی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے معشوق ایک تے عاشق دو ایک عاشق اس طرح کہ معشوق جد آواز کر دیس فلانے تو کہتے لبیک و سادیک بل ایک عاشق اس طرح ایک عاشق اس طرح کہ معشوق آواز کر دی فلانیہ آنا فلانیہ فلانیہ آچرسی رب تاسو سوالے چرسیان کو بنا ہوتی کم دیری داخل خالق دی خواہ ہاں استرگی پہ پرسی دلی دی گوگو دے آماج کن جی تاسو سوالے حلقہ مزیدار خبر آتا تاسو د چا کور کې چې ټلویزیون دی لګلاس اوچت کوي لاس نه هسې لاس اوچت کی داغه یو بهترینه وظیفه درته ښیم تاسو لاس اوچت کی چې چا کړی هغه کې اسی که تاسو خیال وکړئ د ٹی وی ډرامې یا دغه پروګرامونه تقریبا مونږه خلق اوزګار وخت خزه او نر الکان واړه او زاړه هغه ته تیرو دا ټیک دی جمعې ورځ چوټي هغه ته تیرو د شپې ټولو کورونو کې وګوره دا ګندې لګولې غریبانو مغسته دي غریبان خیال مراکه خرید مونږ بالا مړی کې نن بېو ما ته چې مولوی صاحب ما ته مبارکي ورکا مال مبارک شه مال زوی مو دې شوی ویل مبارکي ورکا مال مبارک شه وی خدای ډېر لوی مهرباني وکړو مونږ خپل ټي وي واغست ما ته نن بېو ها اوس د جمعې په ورځ که خیال وکړئ یو پهلواني پکې کېږي کتلې ما هرشه په خپله کتلی چې بیا پې تبصره ښه کولی شو ما بلو پرنټ وی سی آر هم کتلی دی تاسو به ما نه ځان پټوئ څنګه دا خو چې صد بنګلو کې زما تقریري بیا اورا بیا ورته د بلو پرنټ ډیګرامونه جوړوم چې تاسو دا نه ګورئ د شپې دې خو وګورئ هر شی زه په خپله ګورم اغا عین الیقین پر راولم چې بیا په تبصره ښه کولی شو د جمعې پوره دا پهلوانان عام طور باندې امریکني دي یا ورسره حبش یا غاټ غاټ ته هم ناست دی ښځه دې هم ناست دی اوس تاسو د خپلو بدنونو ته وګورئ که نه چرګوټي چرګوټي یی داسې سپیره سپیره یی
د چا خوله در کې کږه ده، د چا غوږونه مردار دي، د چا سر گنجی دی، څوک څه بلا دی. نو ښځه دې ناسته ده، د پهلوانانو پروګرام ګوري او سنډاګان چې غړمبېږي په هغه تخت باندې. نو چې دا ښځه دی هغه سنډا ته م وګوري او تا ته م داسې وګوري. نا به څه وایي؟ آئے وہی بے میری مانو ڈکرے کراں ایک چوہے نو لے کے منو دتس آدمی تے اے شرم دلو وہی بدس اس آبیلا خبر دا چتا ستا دیارے با تا تویلے نشی لیکن آ بڑے کی چوئی چی خدایا چی دا خو نوے او داوے نن دا اسباب مونږ خپلو ښځو له پخپله جوړ کړي دي، مونږ پخپله جوړ کړي. نن لوی رحمت په پاکستان کې په صدر کې ټي وي سټیشن چې 18 کروڑ روپے پہ لگے دي او امیر المومنین افتتاح راغی. د صدر او نوتیه ته د ټي وي سټیشن ډیر ضرورت و، کدی ته د روټۍ ډیر ضرورت و، دیتا دا کپڑے و دا غوخی و دا سبزی دا ارزانے ډیر ضرورت. 18 کروڑ روپے ستا پا دی ٹی وی سٹیشن لگی دی. دا ملک مونگ تا دا ٹی وی سٹیشن سے ضرورت. ہاں زمان عزیزان دا زمون دا خپل کردار دا حالت تے، زمون دا خزو دا کردار دا حالت تے، زمون دا بچو دا کردار دا حالت اس کی گی بچ منم پا منم خو کار نہیں کی.